بسم الله الرحمن الرحيم. والخاتمة في سائر أحكام الاسم ولواحقه غير الإعراب والبناء وفيها فصل. يعلم أن الاسم على قسمين: معرفة ونكرة. المعرفة اسم وضع لشيء معين وهي 6 أقسام. مصنف تر اوسه پورې قسم اول باب اول کې شروع و چې د اسم معرب په بیان کې و، او بیا باب ثانی چې د اسم مبني په بیان کې و ای بیان کړل. اوس دته خاتمه ذکر کوي او خاتمه د عنوان لاندې د اسم باقی احکام د تبینوي چې د اعراب او بنا نه علاوه دي، خو په اسم باندې تاریکيږي یا اسم سره متعلق دي. پوښې په نو والخاتمه في سائر احکام الاسم ولواحقه، وخاتمه په ټول احکام د اسم کې دا او دغه لواحقاتو کې دا، خو غیر الاعراب والبناء د اعراب او بنا نه علاوه. وفيها فصول، او په دې کې مختلف فصول دي. فصل وس فصل اول السبب ورې کې دا فصل اول په دې عبارت کې مصنف د اسم معرفي تعریف ذکر کړی دا او دغه اقسام ذکر کړی دي، او بیا اسم نکره تعریف ذکر کړی دا. علمنا مصنف د اسم تقسیم کوي په اعتبار د تعریف او تنکیر سره چې ان الاسم على قسمين، چې اسم په دوه قسمه ده: معرفه ونکره. معرفه ونکره. المعرفه اسم وضع لشيء معين. په دې عبارت کې مصنف د اسم معرفي تعریف دته کړی دا. ایسه تعریف ته کړی دا، اسم معرفي تعریف ته کړی دا چې معرفه هغه اسم ده چې وذکر شي دی معین شي دی پورا، وذکر شي دی معین شي دی پورا. فائدې قیود څه دي؟ المعرفه دا معرف ده، اسم وضع لشيء معين دا تعریف ده، او هر تعریف کې جنس او فصل وي، نو اسمونه جنس ده، معرفي نکره دوه ته شامل ده. وضع لشيء معين دا فصل لدينا نکره وتعالى، وهي 6 اقسام، ودا شپږ قسم دي. خو کته سوچوي مو د نحوی په نورو کتابونو کې د دې او قسمونه ویلي دي. سو قسمونه ویلي دي، او قسمونه ویلي دي، او دلته مصنف چې شپږ دي، نو په وای اعتبار سره دی او قسمونه جوړيږي، او بل اعتبار سره دی شپږ قسمونه جوړيږي. کچره اسماء اشارات تو اسماء موصولات دمو بیل بیل قسمونه وشمورو یا بیل بیل قسمونه یو غنو، نو به او قسمونه دي. خو کچره د دوړم په مبهماتو کې جمع کو یو قسم ته جوړ کو، نو بیش په قسمونه جوړيږي. نو مصنف پر جمع کړي ځکه چې شپږ قسمونه دي. وهي 6 اقسام: المضمرات والاعلام والمبهمات عن اسماء الاشارات والموصولات والمعرب باللام والمضاف الى احدها اضافه معنويه والمعرب بالنداء ومعرب بالنداء والعلم ما وضع لشيء معين. اوس مصنف د معرفي د پهله قسم عالم تعریف ته کوي. ٹھیک ده چې عالم څه ته ویل شي؟ علم لغوی معنا ده علامت یا نشان، او علم جنډې ته ویل شي. چونکی اغم علامت وی، هم څه وی؟ علامت وی. نو دغه د وجنه جنډې ته څه ویل شي؟ علم ویل شي. او علم تعلم ملي ځکه شي چې علم علامت وي په مسما باندې، علامت په څه باندې؟ مسما باندې. ٹھیک ده کنه؟
زید دا نو علم دی زید دا علامت دا په مسما دی زید باندې ٹھیک ده کنه پوه شئ کنه ثاقب دا نو ثاقب علم ده کنه و دا علامت دا په مسما دی دا باندې مطلب چې د په وجود باندې علامت ده ٹھیک شه څوک چې ثاقب ویلي نو ثاقب ټول شکل صورت ذهن ته روشي پوه شئ نو علامت ده پوه شئ په تعریف څه ده لغوي معنی باندې پوه شئ کنه اصطلاحي تعریف به څه شي والعلم ما وضع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد دا تعریف ده چې علم هغه اسم ده چې وضع کړی شوی د یو معین شی لپاره په داسې طریقې باندې چې نشه مليږي دا غیر ته په وی وضع کې پس کې په وی وضع کې فائدې قیود څه دي د تعریف کې العلم دا معرف ده ما وضع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد دا تعریف ده ما وضع دا جنس ده دا ټول معرفته شامل ده لا يتناول غيره بوضع واحد دا فصل ده دینا علمنا علاوه نور شونه وتلو ځکه چې په واحد کې وشي ته نوی شامله نور تم شامل وي نور معرف ٹھیک ده د قسمه اشارات دي نو هاذا وجه ته خو نوی شامل کنه هاذا اشاره ډیر شونه تکړای شي هذه یو شي څه نه د خوځ کنه دا اسم موصول الذي لذان وغيره پوښه بوضع واحد په تعریف کې لفظ دا بوضع واحد دې مطلب څه ده دې مطلب دا دا چې وی وضع سره به دا بل چاته شامل نه وي اوس قبل وضع سره بل چاته ویني بیا وی خیر دا فرق نه پرې وبسي مثال کې د چې ثاقب نوما کې خلې شوا د ثاقب علم نوما وضع کړی شو نختم کې ته مراد صرف دای و صرف څوک دای مراد و اوس کا بیا بل ثاقب دی کنه بل ثاقب نو دا بل ثاقب د بغد پر په بل یو وځي سو شي وی دا نوما پوښي نو وضع واحد ځکه ویله پوښي بل چا وضع کړی وضع واحد نه وکاس د وضع کړی مثال کې مو د تمیم ثاقب نوما کې خو هغه تمیم ثاقب نوما کې خو خود د ثاقب نوما کې خو په بیل وضع سره وا او هغه د می کې خو په بیل وضع سره ده یو وضع مين لکه وضع بیل وی ٹھیک ده کنه کوښه مخکې سي واعرف المعارف المزمر دې عبارت نه ته مصنف د معرفي اقسام مراتب خي چې کوم یو عارف المعارف ته کوم یو پسیدا او کوم غ پسیدا ته خي نو چې ضمیر د متکلم د عارف المعارف ته بیا په دې پسې زیات معرفه اغا ضمیر د مخاطب ده بیا غي پسې زیات معرفه ضمیر د غایب ده غینه بعد عالم ده ٹھیک ده وګینه بعد مرتبه دي مبهمات ده اسم اشارات موصولات دوړه ایوي مرتبه کې دي ٹھیک ده دوړه ایوي مرتبه کې دي بیا معرفه بنی ده ٹھیک ده کنه نه معرف باللام ده معرف باللام ده ٹھیک شول به چې ده معرف باللام ده سلور مو وی کنه سلور مو وی کنه ٹھیک شول بیا پسې مرتبه دی معرفي بنی دی معرفه بنی ده ٹھیک شول او بیا مضاف چې د پیله سلورو کې وته وی مضاف د پیله سلورو کې چې وته وی نو دا به مضاف الیه په حکم کې وی ٹھیک ده کنه کچې اضافه ضمیر ته شوی وی نو دا عرف المعارف ته کبه ضمیر متکلم ته شوی نو ټول نه زیات که مخاطب تشي ورپسې وقایب تشي ورپسې وکلم تشي
نو په دوام نمبر دا ټیک ده کنه او که اضافه دي مبهمات اسم اشاره اسم موصول درته شوی نو بیا په دریم نمبر دا او که معرب باللام پر شوی نو بیا په څلورم نمبر دا پوښي نو مضاف الیه په حکم کې وي وګورئ ته عرف المعرف المصبر عرف المعرف مصبر متكلم ضمير متكلم ده نحو انا ونحن ثم المخاطب يا مخاطب ده نحو انت ثم الغائب يا غائب ده نحو هو ثم العلم بیا علم ده ثم المبهمات بیا مبهمات دي اسم اشارات اسم موصولات ثم المعرب باللام بیا معرب باللام ده ثم المعرب بالنداء بیا معرفه بنداء ده والمضاف في قوه المضاف اليه ومضاف دي مضاف اليه په قوت کې ده او نکره معوض علی شیء غیر معین ونکره هغه چې ذکر شوی دي غیر معین شي پر کارجل مفرسن ٹھیک ده نکره طریقې ته وکړه ونکره مصنف دته د نکره تعریف کوي ٹھیک ده نکره هغه اسم ده معوض علی شیء غیر معین جو غیر معین شي پر ذکر شوی ٹھیک ده لکه رجل او فرس رجل هر سړی ته ویل شي او فرس اریو اوس ته ویل شي